اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ خیر ده؟ ټیک ټاک. امید لرم ښاد آباد به وئ. مرګرو د الیکشن را روان دی او هر سړی په نننۍ ورځ باندې د الیکشن نه مخکې کم کسان چې دې الیکشن ته ولاړ دي که هغه هرې پارټۍ والا دي خو هغه به درځي نن په تا پسې ستا دروازه به تا ته ټکوي اورې تا ته به وایي چې یاره ماله وټ راکړه چې ستا څه کار یې هغه زه تاله کوم اورې. خو چې کله دې اوټ وګټي بیا ورسره په شپارش باندې هم سړی نه میلاویږي. د ده چپړاسي ته به شپارش کې هغه به دله ټایم هم نه درکوي. وایي صاحب کور نشته، هغه ناظم الله مه غایه، ناظم الله خو لا غټی. خو که درته د ویلج کونسل یوت کونسل والا سره میلاویږي، کونسلر سره، د هغه به هم شپارش نن سبا غواړي. د اوټ نه بعد چې اوټ وګټي او چې اوټ یې نه یې ګټلی راځي ستا دروازه ټکوي تا ته وایي یاره ماله اوټ راکړه چې ستا څه کار یې زه به کوم. نو د خدای سادهګانو عوامو لږ وپېژنئ، ځان وپېژنئ، خپل ځان وپېژنئ، د خپل اوټ قیمت وپېژنئ، د خپل ځان قیمت وپېژنئ. دا خلک دی، دا خلک په منګه لبې کوي، لبې دا پارټیانو والا دي، دا په منګه لبې کوي. بل دا تاسو دې پارټیانو ته فکر نه دی کړی نواز شریف پارټۍ ته، د زرداري پارټۍ ته، ایم کیو ایم ته، دا بله څه شی ډېرې پارټیانې دي او د 40 کالو راسې حکومت یې وکړو. دوی نن وایي چې یاره پاکستان خراب شو په 15 کاله کې. دا خو د 13 کالو غول کړي دي، د 13 کالو غول. او ته نن وایې چې یاره هغه په 2 کاله کې صفا نه شو. نن پاکستان زه سیټ کوم. لاول چې به الیکشن ته ودرېدی نواز شریف به زرداري ته غل وي، زرداري به نواز شریف ته غل وي. نن راغل دی، نن ټول وایي عمران خان غل دی. عمران خان دا ټول د ګریوان نه رانیولي دي او زما او ستا د غریب سړي حق دې غواړي. نو زما غریب سړي ته دا وینا ده چې هلکه په نره ورسره ودرېږئ، په نره چې زمونږ عزت شي، زمونږ عزت جوړ شي. تاسو ګورئ نو د 2018 نه بعد زمونږ څونه عزت شروع شوی دی په دنیا کې. دنیا موږ ته منت کوي. خو که چېرته دا نواز شریف او زرداري واپس راغلل نو موږ به ډېر ضلالت والا یو، ذلیله قوم به یو موږ. بل ذلیله قوم به زموږ نه ډوکېدی بیا نه شي. نن دا د غل بچی راغل دی وایي چې یاره عمران خان داسې، عمران خان داسې، ته یې دې مات ستا پای اتمې دې مات کړي دغه وکړمه. او انشاءالله عمران خان چې دی د اعتماد به اوچتی عدم اعتماد او دی به صدارت کېږي، دی به صدارت مقام ته خېږي. او تاسو به ګورئ چې د دې نواز شریف او د زرداري او د دې غلو دا کم چې غله کرپټ کسان دي، هرې محکمې والا، یوازې سیاست والا نه، هرې محکمې والا، هره یوه محکمه چې ده په هغې کې چې کم کرپټ کسان دي هغه نن راغلي، هغه وایي یاره وایي حکومت وایي مهنګایي سیوا شوې ده. مهنګایي خو په عالم دنیا کې سیوا شوې ده. په ثابته دنیا کې خلک چغې راوستي دي. په امریکا کې خلک جلوسونه وباسي وایي یاره مهنګایي ده. ته د پاکستان نه بیا څه توقع کوې د مهنګایۍ؟ تا خو هر څه امریکې له ورکړي دي چې نن ابسلوټلی ناټ وشو. ناټ ابسلوټلی ناټ چا کړی دی؟ عمران خان کړی دی. زه یې منم، ځکه خو زه مرګتیا کوم. د نواز شریف څه پته لګي؟ ګوبر خوري، هغه د مودي سره میلاویږي، کېدای شي هغه هم ګوبر خوري. د زرداري د چاړه جبې ته تا پته نه ده غلطه د څونه وخت په جیل کې تیر کړی دی. بیا راځي او د سیاست دویمه خبره، سیاست د دوی جاګیر دی. ما او تا غریب سړی سیاست ته نه شو تللی.
خو نه دی ووایي چې دا سیاست زما جاګیر دی د نواز شریف او د زرداري او د دې بل او د شیرپاو او د نشنلیانو د دوی جاګیر دی خو دا تباه و برباد که تاسو خو د پاکستان په جوړېدو کې تاسو انکار کوو ستاسو مشرانو نن راغلی ته نن په پاکستان باندې حکومت کې دلا بې غیرته ته د عمران خان مخې ته ودرېږې هلکه ویډیو اوږدو شوه خو ریکویسټ مې دا دی درخواست مې دا دی چې ځان وپېژنئ ستاسو اواز چې څوک اوچتئ هغه سړی وپېژنئ که نو وروستو به بیا ګوتې مروړئ د مچ په شان مچ چې هغه منګولې مروړي خو هېڅ به هم نه هر څه به تباهی هر څه به بربادي د هغه وخته پورې د الله په امان پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد پاکستان انټلیجنس ایجنسی زنده‌باد تل اوسئ ښاد اوسئ د الله په امان